دوی راکړي دي او زمونږ د غریبو خلکو دا مسلې حل کړي دي. عزتمندو موږ درسره ولاړ یو، په هره سخته کې به درسره ولاړ یو. نعره تکبیر، کیس محکمه، کیس محکمه، ضلع انتظامیه، ضلع انتظامیه. صدق الله العظيم. دا احتجاج کوو چې یاره په چارتده کې کیس نشته، په چارتده کې MC1 کې کیس نشته، MC2 کې کیس نشته، MC3 کې کیس نشته، MC4 کې کیس نشته، په تحصیل کې کیس نشته. ملګرو اصلي خبره دا ده چې موږ خلکو کې اتفاق نشته، موږ کې ورورولي نشته، موږ کې خپلو کې یو موټی کېدل نشته. ځکه په موږ باندې دا حکومتي خلک په موږ باندې ظلمونه کوي، په موږ سره زیاتې کوي، موږ سره ظلم کوي. عزتمندو موږ کې یو شو، یو موټی شو، نو قسم مې دی په خدای چې دا احتجاجونه به کامیابي. دا خلک په نه ګیس بندوي، دا خلک په نه بجلي بندوي، او دا خلک په موږ سره هېڅ قسم زیاتې نه کوي. عزتمندو زه اوس هم دا وایم چې لکه څنګه د منشیرات ورور وې چې پکار دي چې د دې ضلع DC ډیپټي کمشنر صاحب ته دا پکار دي چې په دې سیلاب کې ته په خپل دفتر کې ناست وې او په کیندرو باندې ته ماله امداد راکې د دې وطن مرداباد. ولې موږ سره دې ورورولي نه کوي؟ ولې موږ سره ظلم کېږي؟ یو وخته د دې حکومت چارواکي تاسو لیدلی دي چې خلک بوټونه د دې دپاره کوي چې موږ خپل ممبر منتخب کړو او هغه ممبر زموږ دپاره آواز اوچت کړي. عزتمندو نه په سیلاب کې زما امتیې ښکاره شوی دی، نه په سیلاب کې زما امرې ښکاره شوی دی. عزتمندو دا هغه خلک دي چې دوی زموږ تکلیفونو ته خیال نه کوي، دې خلکو ته یو کېدل دي. ولې هغه باچاهان بابا به وې لا به یو کېږو ګډېرو کېږو. ای عزتمندو ټول خلک یو موټی شي او د دې خلاف روزئ، که نن وي سبا به یې ورپسې روزو. دا د کیس مسله به حل کول غواړي. داسې ده